وابیان وی اتر رکعات منگو شل رکعات دی ستا اتا زمون پر شلو کې دنه نه دي که چم غړک نه رونی سي چاله کدا شت ولې نه کولی ها سره خیال دی کاته وی خو زستا خاصم شلشته دی او کاته دی کړیو د شلو نه ته پوسو کې دې سپته لګي اوس خدا غسه مولیان فیسبوکیان پیدا شو چې تراوی پکې وې سره نشته تراوی پکې وای د سره نشته پاک پیغمبر فرمای خیر القرون قرنی بهتر زمانون زمانہ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او بیا وی دا صحابه کرام زما په شان دستور د ګلونو دي چې د پاک پیغمبر صحابه کرام په شان دستور د ګلونو نشي دا به سوق شي تاسو وایې کنه ولی چې پاک پیغمبر په خپل صفت کوي لو كان بعدي نبيا لكان عمر كزمان رستو راتون کی پیغمبر وے لکانا کانا کانو کانت کانتا کننا لا عمر نو دا بخامخا دا لام تاکیدی دے نو دا بخامخا حضرت عمر دا حضرت عمر صفت پاک پیغمبر کئی دا صحابہ صفت پاک پیغمبر کئی چاہتا دعاگانے کئی چاہتا پا دنیا کی زیر راضی او دلغا صحابہ پا حق کی اللہ وی رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا اللہ وی زد دین رازیم او دی وائے کنا اللہ وی زد دین رازیم نو دی زمان رازی دی نو حضرت عمر چی یوکار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گیلی اغبا دا قرآن و یاد پیغمبر دا احادیث و بخلافی تا اس پا کی سوائی خلاف کار بو کی خلاف کار بکر گئی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک زندگی قتل یا کنی دا قتل نو چی عمل کی نو دا نبی علیہ السلام دا لار عمل بکی کو بدل عمل بکی نو چی شل رکعت تراوی کی خپاک پیغمبر علیہ السلام نبی سلیدلی سکتل بے بکنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من پتر طرف الیدین کی پیش کو ولی چیدہ بدری صحابی دے مشر دے اول صف کے بوالارو وابیان پو رف الیدین باند عبداللہ ابن عمر سے حدیث پیش کی منگو دی اغبا یا اول صف کے والارو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ با پا اول صف کے والارو او بدری صحابی دے مشر صحابی دے براوانی تا خطلے لاند صحابو ور پوری خاندل چخپی دی لاغری و نری دی نبی علیہ السلام فرمیل دا پوری مخان دے دا دخپی او دا وجود دا اللہ پنیز و دا پیغمبر پنیز بانے دو حد میدان دا غرنا درون دے سبحان اللہ نو شل رکعت تراویح کی او نند دے دور ولد زنا حرامیان پیدا شي او دې ته بدعت عمري وي ته بدعت من حسن فی الاسلام سره بس کیږي د مشکات شریف روایت دی یا خورا سره وچ د صحیح ستدا ځان دي دا سره نه منم او تام ما ومنه خلن سبا دا سدور چې هر سړی وي زما د غوا د شملي خوږي بس دا وایي ته چې ځان ته عالم وې تا دا سبقونه چا نه زده کړي دغه اساتذه استادانو کنو دغه اساتذه استادانو دا سبقونه چا نه زده کړي دغه کتابونو دغه مشرانو زده کړي کني زده کړي او تو څنګه خلک نه مانی بهرحال سو رکعات وکاو او مړی یو ټکی پکې د پښتو مو کوي کنه د چا د کسته به کو د چا حمدالله جاسم د ډاګې به وی زوی ما چې سنتو بس کله دعا وکم او کله ونه کوم خو چې دی وابیا تو ګورم کنه بس یو مخره تو کوم د دې د کسته کوم علماء دیوبندی زندہ باد علماء دیوبندی دعوت و تبلیغ دی زندہ باد اے په فضل احمد بس په ورځ خبرې کولی وی داوی د قرآن مقابله کې دی راوسته الکه د قرآن مقابله کې نه د قرآن او د حدیث هغه آیاتونه د قرآن د تقویت لپاره دی د دین د تقویت لپاره دی د ذکر د تقویت لپاره دی چې خود قرآن او د حدیث خلاف نشته دی لو زما دوی ما چې دعوت او تبلیغ دی وایي आवाज راغنه زنده باد دی او عقیده د ختم نبوت دی زنده باد وی او زما دویم چې علماء دیوبند دی د ملک خداداد پاکستان او شکان مصطفی دی زنده باد وی او الله تعالی دی زما یو حدیث د اخره کې ویم شعر خدا سے فرمایي وی که الله غوخته که الله پاک غوخته چې زدی
د نبی علیہ السلام دی اخیری پیغمبر اخیری امت له سزا ورکم نو قرآن او رمضان به نه رالیږلو خو چې قرآن او رمضان یې راولیږلو نو الله پاک د اخیری پیغمبر اخیری امت له سزا نه ورکوي نو ته خو له بکه بکه مه کوه ته خو له بکه بکه مه کوه دونه خلک مه یېروه جهنم که دې ډېر خو په غاړه کښېنه او ګرمېږه ورته الله دې ټول خوشحاله کړي امین وایي